د لوی او بخښونکي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه دوستانو خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشحاله او سوکاله واوسئ. خوشحاله یم چې زه هجرت الله عمر یو ځل بیا د تاسو سره دوستانو د 11 ټولګي د فزیک د مضمون د تدریس په برخه کې همکار یم. دوستانو لوست 26 دویمه جلسه ده، پاڼه 1 او 3 هغه موضوع چې نن موږ تاسې بیا هم په دویمه جلسه کې په هغې باندې بحث کوو او د وخت د کمبود له کبله هم په اوله جلسه کې خلاص نه کړی شو. هغه د دویم فصل د تمرین حل ده. دوستانو څرنګه چې پوهیږئ په تېره جلسه کې ما تاسو ته کورنۍ دنده هم درکړې وه او د وخت له کمبود له کبله نه وو توانېدلي چې نور سوالونه حل کړو. دوستانو نه هم سوال مې تاسو ته کورنۍ دندې په ډول باندې درکړی و. خدای دې وکړي چې سوال مو حل کړی. دوستانو په تیر سوال باندې لږ څه رڼا درته اچوم. هغه په دې ترتیب و چې تاسو لومړی باید ټولې فاصلې د وي او ټي او د فرمول نه پیدا کړي، ټولې فاصلې هم سره جمع کړي وي، د A او B د دوو ښارونو ترمنځ هم فاصله لاسته راوړې وي. په همدې ترتیب سره د B جز په برخه کې تاسو نه دا غوښتي ول چې په ټول مسیر کې متوسط سرعت پیدا کړئ. خدای دې وکړي چې تاسو اکس یو سمیشن د اکس راخیستی وي، په سمیشن د ټیم تقسیم کړی وي او تاسو متوسط سرعت د لارې په اوږدو کې لاسته راوړی وي. او څرنګه چې پوهیږئ دوستانو د ډریورۍ په مدت کې چې تاسو نه کم متوسط سرعت غوښتی و په هغې کې بیا هغه 10 دقیقې چې ډریور په هغې کې دمه کړې ده، نو د دې کبله موږ او تاسې هغه د ډریورۍ په وخت کې نشو شاملولی. د هغې دپاره هم باید 10 دقیقې وخت او د هغه فاصله چې په حقیقت کې صفر و هغه مو تېنه ښکلي وي، یعنې په محاسباتو کې مې کوم نه وي شامله کړي. دوستانو د اول جز حل ټوله فاصله 0.8 کیلومتره وله. د B جز د حل په برخه کې چې موږ دوستانو درلودل اول سرعت د ټولې لارې په اوږدو کې تاسو باید راښکلی وي 250.6 کیلومتره پر هاور. او همدارنګه د C جز د حل په برخه کې خدای دې وکړي چې تاسو دوستانو د ډریورۍ په مدت کې سرعت 50.6 کیلومتره لاسته راوړی وي. راځو دوستانو د وخت د کمبود له کبله دا چې دویمه جلسه هم ده، ځینې هغه سوالونه درته حلومه چې ډیر زیات مهم دي، هغه سوالونه چې د هغې نه غیر سوالونه تاسو په اسانۍ سره حلولی شئ. راځو دوستانو سوالونه مې درته انتخاب کړي دي. اول سوال مې درته انتخاب کړی ده 14 سوال چې غواړم دا درته حل کړم. 14 او 14 په 22مه صفحه کې. دوستانو 14 سوال د حل برخې ته متوجه شئ چې 14 سوال په څه ترتیب سره حلولی شو. د وي ټي ګراف درکړل شوی ده، ټي په سیکنډ محاسبه شوې ده، وي په متر پر سیکنډ محاسبه شوی ده، یو متحرک ده، د حرکت مسیر په 3 مختلفو پړاوونو کې درکړل شوی ده. اول د مبدا نه شروع شوی ده، څرنګه چې پوهیږئ دوستانو سرعت 6 متره پر سیکنډ ده د 8 ثانیو د تېرېدي وروسته بیا د 20 ثانیو د تېرېدو وروسته دوستانو بیا هم سرعت څو ده 6 ده، یعنې دلته په حقیقت کې تعجیل څو ده 0 ده، تعجیل نشته ده، سرعت ثابت ده. او همدارنګه کله چې 26 ثانیې تېرېږي د متحرک جسم سرعت به دوستانو څو اوسېږي؟ د متحرک جسم سرعت په دې صورت کې 9 متره پر سیکنډ سره ده. او A B او دا هم د C نقطه. دوستانو راځو اول د او A په فاصله کې باید تعجیل حساب کوي، د A B په فاصله کې تعجیل حساب کوي، د B C. د مکتب په کتاب کې دوستانو تاسو ته اول او B درکړل شوی ده، ولې دا کوشش وکړئ او A کوي، چې شی کوي او A، یعنی دغه فاصله، دا فاصله نه. صحیح ده. راځو دوستانو څرنګه چې ګورئ د او A په فاصله کې د وي ټي ګراف چې شی ده مستقیم خط ده. د مستقیم خط میل په ټولو نقطو کې سره برابر ده او د مستقیم خط میل په حقیقت کې تعجیل ده. چې شی ده دوستانو تعجیل. نو تعجیل ثابت ده. تعجیل د او A مساوي ده مساوي ده 6 منفي 0 6 منفي 0 تقسیم په 8 منفي 0 8 منفي 0 سرعت تقسیم په وخت. صحیح ده. یا د میل د پیدا کولو لپاره عمودي فاصله راخلو تقسیم په افقي فاصلې کوو، مساوي کېږي 6 منفي 0 مساوي کېږي 6 پر 8 منفي 0 څو کېږي دوستانو 8 مساوي کېږي د 3 پر څو 4 چې په حقیقت کې د 0.15 متر پر سیکنډ مربع سره برابر ده. دا لومړی تعجیل شو. د A B په فاصله کې دوستانو تعجیل د A B
مساوي په څو ده دوستانو؟ مساوي په 0 ده. ولې په مساوي په 0 ده؟ ځکه چې د وی ټي ګراف پکې افقي خط ده. د افقي خط میل چې په حقیقت کې تعجیل ده څه شی کېږي دوستانو؟ 0 ده. نو د دې کبله ویلی شو چې تعجیل په دې نقطه کې 0 ده، یعنی د ای بي په فاصله کې دوستانو تعجیل مساوي په 0 شو. اوس څرنګه چې پوهیږئ د بي سي په مسیر کې هم یا د بي سي په قطعه کې هم دوستانو د وی ټي ګراف یو مستقیم خط ده او د مستقیم خط میل په ټولو کې برخو کې سره مساوي ده. نو د بي سي په فاصله کې هم دوستانو څه شی تعجیل ثابت ده. او د 9 - 6 تعجیل په کومه فاصله کې دوستانو؟ د بي سي په فاصله کې. د بي سي په فاصله کې مساوي ده د 9 - 6 تقسیم په 26 - 0 26 چې مساوي کېږي د 3 پر 6 سره مساوي کېږي د 0.5 متر پر سیکنډ مربع سره. دوم جز کې دوستانو تاسو نه څه غوښتي دي؟ دوم جز کې درنه غوښتي دي وایي د 0 نه تر 26 ثانیو پورې، د 0 نه تر 26 ثانیو پورې تاسو متوسط تعجیل محاسبه کوي. څرنګه چې دوستانو پوهیږئ د 0 نقطه او د سی نقطه چې په حقیقت کې د 26 ثانیو سره څه شی کوي؟ مطابقت کوي. هغه قاطع چې د او او سی د ټکو نه تیریږي میل پیدا کوو چې په حقیقت کې د او او سی د ټکو ترمنځ د متوسط تعجیل څخه عبارت ده. نو دوستانو راځو د میل د پیدا کولو لپاره دا ټوله فاصله راخلو. سرعت تقسیم په دې وخت کې کوو 9 - 0. متوجه اوسئ دوستانو. متوسط تعجیل مساوي کېږي د 0 او 26 په زماني انټروال کې د 9 - 0 تقسیم په 26 - 0 چې په حقیقت کې مساوي 9 - 0 مساوي کېږي 9 پر 26 - 0 مساوي کېږي 26 سره متر پر سیکنډ مربع سره. کولی شي دوستانو چې د عام کسر په ډول باندې ارایه شوی ده. دا کولی شي چې تاسو یو په بل باندې تقسیم کړئ او چې شی لاسته راوړئ دوستانو یو اعشاري تعجیل هم لاسته راوړئ. بل سوال دوستانو 14 سوال درته انتخاب شوی ده او دلیل هم تاسو ته معلوم ده چې موږ تاسو قایم پرتاب باندې ونه غږیدو پاس طرف ته. په دې کبله دا سوال هم درته حلو. متوجه اوسئ دوستانو 14 سوال ته چې 14 سوال په کوم ترتیب سره حلولی شو. دوستانو سوال درته درکړی دی یو ډبره په عمودي ډول پورته خواته غورځول شوي او 10 ثانیې وخت ته اړتیا ده چې بیرته ځمکې ته راوګرځي. دا تیږه په څومره ارتفاع پورته ځي؟ یوه تیږه ده غورځول شوې ده، حرکت یوه ارتفاع یې طی کړې ده، بیرته حرکت راکړی ځمکې ته رارسېدلې ده. دغې نقطې نه چې کوم پرتاب شروع شوی یا غورځونه شروع شوې ده بیرته تر څو رارسېږي د ټي زمان تیر شوی ده چې مساوي په 10 سیکنډه ده. په حقیقت کې که چیرته یو جسم پورته خواته ګزار کړي هغه زمان چې د اوج نقطې ته رسیږي مساوي د هغه زمان سره ده چې بیرته کوم ځای ته رارسېږي دوستانو؟ ځمکې ته رارسېږي. یعنی په حقیقت کې ټي مساوي ده د 2 برابره د ټي سره. صحیح ده؟ اوس 10 مساوي ده د 2 برابره د ټي سره. ټي مساوي ده دوستانو 15 سیکنډ سره. یعنی په 15 سیکنډه کې په حقیقت کې د یوې ارتفاع نه آزاد سقوط تر سره شوی. تاسو ارتفاع پیدا کړئ څرنګه چې پوهیږئ دوستانو h مساوي ده 1/2 جی ټي مربع سره. h مساوي ده 1/2 جی ټي مربع سره. نو د ارتفاع د پیدا کولو لپاره 1/2 ضرب د جی مساوي په 10 ته ضرب د ټي مربع 15 مربع. څو مربع؟ 15 مربع. h مساوي کېږي د 15 ضرب د 15 مربع. h مساوي ده د 15 په توان د 3 چې په حقیقت کې مساوي 125 متره کېږي. نو جسم ارتفاع اعظمي نقطه یې څو ده دوستانو؟ 125 متره. او بیرته چې اولینی ارتفاع یې موږ او تاسې د آزاد سقوط دپاره په نظر کې ونیسو بیا هم 125 متره کېږي دوستانو. بل سوال چې د حل په برخه کې مې تاسو ته په نظر کې نیولی ده هغه 26 سوال ده. څوم سوال ده دوستانو؟ 26 سوال ده. د 26 سوال هغه مهمه جزونه موږ او تاسو ته ویل شوي دي. و یوه کوچنۍ ګلوله له لوړې ودانۍ څخه خوشي کېږي. کله چې د ځمکې پر مخ 40 متري ارتفاع ته رسیږي سرعت یې 10 متره پر سیکنډ کېږي. وایي د جسم سرعت ځمکې ته د رسیدو په لحظه کې حساب کوي. د ودانۍ ارتفاع پیدا کړئ.
او همدارنګه سی برخه کې د ګلولې منځنی سرعت غوښتل شوی ده او د ایکس ټي ګراف یې غوښتل شوی ده. دوستانو متوجه اوسئ د سوال د حل دپاره. یو جسم ده د یوې ارتفاع څخه غورځول شوی ده. آزاد سقوط یې د یوې ارتفاع څخه کړی، فرض که اچ ارتفاع ده. صحیح ده؟ دا ارتفاع موږ ته نامعلومه ده. ولې دونه معلومات لرو؟ کله چې د ځمکې نه په 40 متري ارتفاع کې واقع کیږي، سرعت یې دوستانو څو کیږي؟ 10 متره پر سکند کیږي. تاسو وایئ هغه سرعت محاسبه کوئ چې په هغې باندې جسم په مځکه باندې لګیږي. څرنګه چې دوستانو پوهیږئ، فرض کړئ دا سقوط د دغه ځای نه ترسره شوی، د وي مساوي په 10 متره پر سکند لومړنی سرعت ځان سره لري. کله چې په مځکه راځي سرعت به یې دلته څو متره کیږي؟ دوستانو متوجه اوسئ. وي مربع منفي وي صفر مربع مساوي کیږي د 2 جی اچ سره. صحیح ده؟ په نتیجه کې وي مربع منفي دلته په حقیقت کې که سقوط د دغه ځای نه فرض کو وي صفر به دلته څو شي؟ 10 شي. منفي 10 مربع مساوي ده د 2 ضرب د 10 ضرب د اچ سره. صحیح ده؟ وي مربع به مساوي شي ده 10 مربع 100 کېږي، خو یې واړو 100 جمع 2 ضرب د 10 شل، شل ضرب د اچ ارتفاع څونه ده؟ 40 متري ده دلته 40 متره. وي مربع به مساوي شي ده 100 جمع 2 څلور اته 2 صفره هم ورکړه، په پایله کې به وي مربع مساوي شي د 900 سره. که د اطراف نه جذر ونیسي وي به مساوي شي د څو سره دوستانو؟ 10 متره پر سکند. یعنی کله چې په مځکه لګیږي سرعت به څو کیږي؟ 10 متره پر سکند. یو جز دوستانو حل شو. څرنګه چې پوهیږو وي مساوي ده د وي صفر جمع جی ټي. وي مساوي ده د وي صفر جمع جی ټي سره. اوس دوستانو 10 مساوي ده وي صفر باید دلته موږ او تاسو صفر فرض کړو، ځکه چې موږ او تاسو د ټول سقوط وخت محاسبه کوو او په ټول سقوط کې جسم د اچ له ارتفاع څخه اولیه سرعت نه لري خوشې شوی ده. له دې کبله دا صفر کیږي مساوي کیږي جی ضرب د ټي سره. 10 مساوي کیږي د 10 ټي سره. په پایله کې به ټي مساوي شي څو سره دوستانو؟ اطراف چې په 10 باندې تقسیم کې 3 سکنډه. یعنی په 3 سکنډه کې جسم د اچ له ارتفاع څخه مځکې ته را رسېدلی. اوس چې په 3 سکنډ کې را رسېږي نو د اچ محاسبه هم موږ او تاسې ته اسانه ده. اچ مساوي کیږي دوستانو د 1/2 جی ټي مربع سره. نو په پایله کې به اچ مساوي شي د 1/2 ضرب د 10 ضرب د 3 مربع. ټي 3 سکنډه کې سقوط کړی. اوس ارتفاع مساوي کیږي د 1/2 ضرب د 10 څو کیږي دوستانو؟ 15 ضرب د 3 مربع 9 کیږي. په پایله کې به ارتفاع مساوي شي د 45 متره سره. یعنی په حقیقت کې جسم د څونه ارتفاع نه سقوط کړی ده؟ د 45 متري ارتفاع نه سقوط کړی. یعنی دغه په حقیقت کې څو متره شو دوستانو؟ 45 متره. کله چې څو متري ته را رسیږي دوستانو د حرکت چې کله شروع کیږي 15 متره وروسته، څو متره وروسته دوستانو؟ 15 متره وروسته 15 متره واټن چې وایي سرعت به څونه ته ورسیږي؟ 10 متره پر سکند ته رسیږي. ښه دوستانو د دې دپاره چې تاسو فزیک زده کوئ، ښه خبره دا شی ده چې تاسو تمرینات په خپله ځان سره حل کوئ. څو مشخص سوالونه چې حلول د هغو اړین و هغه درته ما حل کړل. پاتې سوالونه دوستانو تاسو ته د کورنۍ دندې په توګه باندې سپارمه. خدای دې وکړي چې ښه په طبیعت، صحت او کتابچې مو در سره وي. حل یې کړئ دوستانو. تر بیا او بلې خپرونې د خدای په امان ښه وخت ولرئ. ښې چارې.